अस्सलाम वालेकुम नजे 91 वही खबरों के ज़रिए तासु तमाम हरकतें वही खबरों के अवले खबर तासु दरको ची जनूबी वज़ीरिस्तान की बारूद यानी रेस्टोरेंट बारूद द डजना पूरा 15 कसान पर गुमर शवी दी यानी मतलब दा जे जनूबी वज़ीरिस्तान पर तहसील की मकीन की मासूमानो पलार किलो बे कवली په اړه د سورن بارود چې کوم دی دا ویلاو شوی دی او پورته وړي هغې صرف د دې لپاره پورته وړي هغې چې ته وایي چې دا یو کیلونه ده چې پورته یې وړو او هغې ډزو کو د هغې کور کې پوره 15 کسان چې ول هغې پکې زخمي شوي دي. اوس تاسو د کو بل خبر په سوابۍ کې کالوخان په علاقه کې د جمعې د لمونځو په دوران کې یو کس راغلی دی چې لمونځونه کول او یو کس راغلی چې خبرې اترې کوي خبرې اترې دونه سیوا شوي دي چې هغه تکرار ته رسېدلي دي چې په هغې په دوران هغې په جومات کې هوایي پالن کړی دی چې پکې پلار او زوی چې دین پکې مړه شوي دي. په تاسو د کو بل خبره په رستم په علاقه کې کوتر پار کې یو نامعلوم افراد چې هغې په یو ماشوم نه یې جبه کټ کړې ده. وجه صرف دا وه چې هغه ماشوم مدرسې ته تللی و واپس راته د مدرسې نه هغه ډاکوان پرې راغلي کسان پرې راغلي چې هغې مخونه پټ کړو ورته یې پیسې روباسه او ماشوم سره ټولې پیسې نه وي چې ورته یې چې جبه یې روباسه نو هغې په هغه چاړه باندې ولا جبه یې کټ کړې ده. اوس تاسو د کو بل خبره په سوات علاقه کالام کې یو پور کې 2 ماشومان د دوايي په جمع شوي دي. وجه صرف دا ده چې پلار یې د بلې شپې نه په کور کې د منګک د مړ کېدو لپاره دوايي اچولې وه خو هغه ماشومان ته پته نه وه هغې هغه کور راغستلې خوړلي دي. په هغې کې د هغې چې کومې درې ماشومه وه نو هغه خو د هسپتال کې ده خو د دې علاوه چې کوم دا 2 ماشومان یې چې یو د 5 کالو او یو د 6 کالو وه هغې په هغه ځای پکې مړه شوي دي. اوس تاسو د پورې ټولو اخري خبرو د پېښور علاقه خزانه کې یو هلک چې د هغه پیشي کېدله چې پلار سره تللی و د هغه د پیشي نه پس هغه چې واپس راتو هغه یې په لاره کې قتل کړی دی او چې معلومات پوسټ د پوره تفصیل نه دا معلومات شو چې دې چا قتل کړی و هغې کسان ورپسې راغلي وو چې د دې فارغ شو پوره 4 کاله پس هغې د خپل قتل بدله واخیسته او هغه چې کله د کوټ نه یا د هغه پولیس سټیشن نه بهر راتو پیشي نه بهر راتو نو په لاره کې ورغلي دي او هغه یې مړ کړی. د جې 91 نور ځینې مهمې خبرو راځي تاسو غواړم اجازه د لوی الله فهمون